دروغ ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دروغ وایي د ده د خولې نه یو څښا بین روځي، هغه څښا بین دومره خطرناک دی چې یو میل د ده د خولې نه بدبویي خورېږي. یو میل. نو چې یو میل د ده د خولې نه بدبویي خوره شوه نو انسانان خو پې نه پوهېږي، فرشتې پې پوهېږي. نو فرشتو له څونه ضرر دی او دا فرشتې به ورته څونه خیرې کوي چې ظالمه لکه یو سړی ډیران راوغورځوي د چا مخې ته یا د چا د کور مخې ته راوغورځوي، نو دا سړی ورته څونه خیرې کوي ظالمه موږ دې په بدبویۍ باندې خراب کړو او دا ډیران دې د ما مخکې راوغورځو ما له دې بدبویي راوسته. دقه رنګې فرشتې به م ورته خیرې کوي چې ظالمه د خولې نه دې داسې ګن راوویسته چې موږ دې په بدبویۍ برباد کړو. نو د دروغجن سړي د خولې نه داسې بدبویي چې یو میله پورې هغه محسوسېږي. دروغ متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې څوک دروغ وایي وی په هغې د الله لعنتي الله وایي او لعنت د خدای د رحمت نه لرې کېدو ته وایي. مطلب دا چې کم خلق دروغجن دي په دې به د خدای رحمت نی، د خدای د رحمت نه به دا خلق لري. دومره خطرناک جرم دی دروغ. مسلمانان زمونږ نن سبا دروغ وایي او پخوا خو مسلمان څه کوي کافر به هم د دروغو نه ځان ساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت په سفر روان دی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی، نو حضرت ابوبکر صدیق خو به خلکو پیژنده بازې او اب نبی علیہ السلام به ونه پیژن، نو د هغه نه به تپوس کو دا در سره څوک دی؟ نو حضرت ابوبکر وی یریدم چې که زه وایم چې دا فلان کې دی او زمونږ ښکلی پیغمبر دی نو هسې نه څوک تکلیف ورته ونه رسوي، او که چېرته ده ویم چې نه غلط سړی یاد کړم نو دروغجن به شم، نو هغه به داسې ښکلې خبره کوله چې د دروغو نه به یم ځان بچ کو او حضور پاک به یم بچ کو. وی هذا رجل یهدینی السبیل، وی دا هغه سړی دی چې ما ته لار ښیي. نو ګوره خبره رښتونکې ده، د هغه مقصد دا و چې ما ته د هدایت لاره ښیي او ما ته د جنت لاره ښیي او د خدای د نزدېکت لار راته ښیي او خلکو به دا مقصد غشته چې دا ظاهري لار ورته ښیي، دی لار ښودونکې د رهنما د لارې د لار ورته ښیي، خو د دروغو نه به یې ځان ساته. سراقه ابن مالک چې کله دا د مکې په بدماشانو کې لوی بدماش نو چې نبی علیہ السلام مبارک د مکې نه الله محفوظ وویسته، نو دی کافرانو د حضور پاک په سر مبارک کې د سلو خانو انعام وویست. وی که چا پیغمبر علیہ السلام جمدی راوست او یې د هغه سر راوړو نو موږ به هغه له د سلو خانو انعام ورکو. نو قمقل وکړ چې تاسو ګیر چاپېره ولاړ وی حضور پاک د نه خدای محفوظ وویسته، ځکه حدیث پاک کې راځي دی د شپې ورلل په نبي علیہ السلام د کور مخکې ودرېدل، وی سار به دې روزي نو د هر قوم نه پکې یو کس شامل او تورې ورسره په لاس کې وي، وی په شریکه به پې غزارونه وکړو نو قوم به یې د چا نه بدل اخلي. نو چې حضور پاک په خپل بستر سم لاس نو جبریل علیہ السلام والا راغی، وی ته خبرې؟ وی نه ولې؟ وی کافر خو درنه ګیر چاپېره تودې او ټولې لارې درته نیولې دي او تورې ورسره په لاس وکړي. وی څه به کوو؟ وی د الله حکم دی چې کله شپه پخه شي نو روزه او یو موټی شګې به راوالې او دا به ووې سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، دا آیت به ووې او شاهت الوجوه دا به ورسره ووې چې د دې مخونه د خدای تور کړي، نو دا شګې راواله او دا ورونو له نو دوی دا ستا شګې به الله د دې کافرانو سترګو ته ورورسوي او تا به خدای محفوظ وباسي. نو د حضور پاک خو په الله مضبوط اعتماد و، شګې راواغشتې وینوستې،
هغه شګې خدای د کافرانو سترګو ته ورسولې. هغوی په سترګو کې چې د چا شګې پرېوځي خو سترګې مږي، سترګې یې مږلې. حضور پاک فرمایي زه راووتم دوی لګیا دي سترګې مږي بق بق ګورې د سترګو نیغ کې روانې دي او ایماني دي نیغ پې د پاسه تېر شو. الله حفاظت. نو سار وختي ورل په حضرت علی رضی الله عنه باندې د دوی خدا خیال و چې په دې بستر حضور پاک پروت دی. نو چې ورغې نو علي صاحب د نبي علیه السلام په بستر د پاسه پروت وی څه شو؟ نبی علیه السلام یې ورته یادو. نو هغه هم ورته دروغ نه وایي چې چېرته لاړ. وی ما ته پته نوره نه لګي خو د دې کور نه وتی دی، په دې لاره تللی دی. وی لار کې خو مونږ ولاړو، مونږ پې څنګ پوه نه شو. وی نور نه پوهېږم خو په دې بستر ملاستو د دې نه وتی دی. نو هغه نظربند که څه ساعت او بیا یې پرېښود. نو علي صاحب ګوره څونه بهادر دی. حضور پاک مبارک ورته فرمایلی وی ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به خلکو له هغه امانتونه ورکړې نو بیا به مونږ پسې راځې. ګوره کافرو خو نبي علیه السلام د هغوی په امانت کې خیانت نه کوم. نو ظالمانو ته پته هم و چې مونږ بق بق قتل او خدای رانه ویس حفاظت یې وکړو. نو بیا یې مونږ کوم ځای رانوي شو خو هغه خپل سکیمونه او سازشونه یې نه پرېښودل. نو د سلو اوښانو انعام یې ویست د حضور پاک په سر مبارک. نو چې دی انعام یې ویست سراقه ابن مالک وی مې چې دی انعام خو به زه ګټم، خو دا به څنګه ګټم؟ وی یو مجلس کې ناستو، وی دې کې یو سړی راغی، همدا باس چلیږي د نبي علیه السلام چې چرته لاړ او کوم ځای به یې او کوم طرف ته لاړ. وی هغه سړی وی چې د دریاب په غاړه مې یو څو کسانو لیدل او ورسره اوښانې دي دوه او په هغې روان دي او دوړې ختې. نو دا سراقه ابن مالک وی زه پې پوه شوم چې دا نبي علیه السلام دی. وی مې چې بل څوک پاه نه سي. وی مې چې نه دا هغوی نه دي، دا خو پلانکې سړی زمونږ د دې قوم تجارتي قافله کې تللی دی، دا هغوی دي. دا مې ځکه وي چې هغې پې نه شي. او یې لږ ساعت کېناستم چې دا ملګري را باندې شکیان نه شي. نو یې بیا غلې غوندې پاسېدم. نو یې ما ویندې ته وی چې داسې وکړه چې دا اوښه زما بوزه او د کوټې شاته یې ودروه، اس بوزه د کوټې شاته یې ودروه. او زه په دروازه راونوتم چې څوک را باندې پې نه شي. نو کوټې ته وختم او د کوټې نه په شا باندې نیزه مې په ځمکه ولګوله او کوز شم، په نیزه مې ځان وښویو او پاس سور شم، اس مې ورپسې وځغله. یو ځای ته ورسېدم، هلته نبي علیه السلام مبارک او حضرت ابوبکر منځ کوي. وی نبی علیہ السلام نیغ متوجه دی قبلی تا او حضرت ابوبکر کله داسې یو طرف ته ګوري کله بل خوا ګوري. یریږي په ځان نه ګوري، په حضور پاک مبارک یریدل. ځکه وروستو راځي یو ځای کې چې نبی علیہ السلام ته وی هغه د کافران دي، وی لا تحزن ان الله معنا. وی پام کوه لا تحزن معنا به حزن هغې غم ته وی چې سړي ته د بل چا د وجې نه پېښ شي. چې سړي ته ذاتي یری نو خوف ورته وایي، او چې سړي ته د زوی د وجې نه یا د دوست د وجې نه یا د مال د وجې نه یره راشي نو هغې ته بیا حزن وایي. حزن نو موږ د دې لا تحزن معنا غلطه کوو. خلک یې دا معنا کوي چې مه یریږه، هغه د لا تخف معنا دا ده چې مه یریږه. لا تحزن معنا ده چې ابوبکر په ما مه یریږه. معلومیږي چې د ابوبکر غم په ځان نو په نبی علیہ السلام. که لا تخف نو بیا به موږ دا معنا کوله چې مه یریږه، ځان کلک کا، ځان مضبوط کا، داسې کې نه. لا تحزن په ما مه یریږه، ستا په زړه کې په ما یره ده چې په ما ته څوک تکلیف ونه رسوي، نو په ما مه یریږه. ان الله معنا، موږ سره خدای ملګری دی که. نو ابوبکر صدیق به یو خوا بل خوا کتل، په نبی علیہ السلام یریده. نو سراقه وی چې زه وی کله ورنږدې شوم نو ابوبکر نبی علیہ السلام ته څه خبرې وکړې. همدغه یې ورته وی چې صاحب هغه سراقه را روان زمونږ د مکې د ښار هغه مضبوط بدماش نیزه ورسره ده او په اس دی. وی حضور پاک څه خبرې وکړلې، زه خو ته لرې وم. او وی ناګانه سخته ځمکه، او بخاري شریف کې حدیث دی، دومره سخته ځمکه ده چې کلکه کاڼي دی. او وی زما د اس د خپې پکې دننه ننوتې او سینه مې ځمکې سره د اس وجنګېدله، زه د پړ مخې پرېوتم. پوه شوم چې ما ته خیرې وشوې. نو عربو به فالونه کتل. وی ما سره یو بټوه وه
بټوه مې راوسته هغې کې غشي پراته دي مې وړقوله په یو غشي به یې لیکلي لا او په بل به یې لیکلي نعم. لا دا معنا چې دا کار مه کوه، نعم دا معنا چې دا کار کوه. نو ما هغه غشي وړقول، ګورم چې ما ته غشي سوی، نو وی چې غشي مې وړقول سترګې مې پټې کړې یو مې ترې راووست، نو په هغې یې لیکلي لا دا کار به نه کوې. خو یې د غشو مې ونه منل ځکه د سلو خانو انعام دی پکې که نه. وی ورلم نبي علیه السلام لا دې نه مخکې وی ما ورته وی چې تاسو ما ته خیره وکړه او بس ما معاف کې، بس زه واپس د نظم. وی حضور پاک ما ته وی ښځه معاف مې کړی. وی چې وی معاف مې کړی نو وی ما اصله پړي له زور ورکړه نو اس راووته. نو هغه بټوه مې وړقوله، غشي مې وړقول، غشي راووت لا دا کار مه کوه. خو د غشي مې ونه منل، پیسو ته مې ټینګ نه کړی. نو بیا مې اصله پونده ورکړه. خو چې اس بیا یو څو قدمه واخیستل بیا یې خپې په ځمکه ننوتې. 3 ځله دا کار وشو. بس ما وی د الله رسول دا 3م ځل دی او بس ما معاف کا. وی بیا د سرمنې په یو کاغذ یو ملګری ورسره دی عبدالله ابن مرقط عامر ابن فهیره، دا سرمنې په کاغذ ما وی مال یو اماننامه ولیکه چېرته په ګوتو در نشم چې ما ته غږ نه کوې ای راله ولیکله. وی مې چې زه به درنه لار ساتم. ګوره کافر دی د حضور پاک د سر دشمن دی، د مبارک سر. نو چې په لاره را روان دی نو دا بدماشان په نبي علیه السلام پسې خواره دي. نو دی ورته څه وایي؟ دی دې ځمکې ته ګوته نیسي، لیسه هاهنا وی دلته نشته. دا نه وایي چې په دې لاره نشته. ګوره دروغو نه بیا هم ځان ساتي. ځمکه ګوتې ته نیسي وی دلته نشته، لیکته دلته خو نشته که نه. او څه به یې وی دا لار ما کتلې ده. نور به یې نه وي چې په دې لاره نشته، دا لار ما کتلې ده. نو خلکو به دا خیال کو چې دلته واقعي نشته، هغوی به دلته دا معنا اخیسته چې په دې لاره نشته. او دا لار زه کتلې ده نو معلومیږي دا چې نبي علیه السلام په دې لاره نشته. نو رب العالمین د حضور پاک هغه سړی چې د سر یې دشمنه وله خدای څوکیدار جوړ کړ. خو ګورې دا مې دې پورې دا خبره وکړه، نوره خبره زیاتي پکې راله، دې پورې چې سراقه کافر دی دروغ نه وایي. دا لار ما کتلې ده، دروغ به نه وي چې نه نبی علیه السلام نوم به یې نه اخېسته چې هغه نشته په دې لاره. نه بیا خو دروغجن کېده. کافرانو به له دروغو نه ځان ساته. په بخاري شریف کې بل زمونږ یو اوږد حدیث تېر شو. حدیث ته هرقل ورته وایي. هرقل د ابو سفیان نه، ابو سفیان یو وخت کافر و کافر، او هرقل ته د پیغمبر علیه السلام متعلق تپوسونه کول. ځکه حضور پاک هرقل ته خط لېږلی و چې ته په ما باندې ایمان راوړه، اسلم تسلم، په مې ایمان راوړه نو ته به محفوظ شې. نو هغه وی څوک وګورې دره د قوم که شته که نشته زه دې معلومات اخلم. نو ابو سفیان په یو تجارتي قافله کې تللی و، دې والا راغی تپوسونه ته کوي د پیغمبر علیه السلام. تپوس ته څه کوي؟ وی د دې سړي نسب څنګه دی؟ وی دې په ډېر ښه اعلی نسب کې دی. وی دروغ وایي که نه وایي چېرته؟ نه وی دروغ هم نه وایي. دوکه کوي که نه کوي؟ نه دوکه هم نه کوي. پلارانو نیکونو کې چې د پیغمبر تیر شوی دی که نه وی نه دی تیر شوی. بادشاه پکې تیر شوی دی نه بادشاه هم نه تیر شوی. او ورته وایي که د پیغمبر یا بادشاه په نسب کې تیر شوی نو ما به وایي چې دا دې دغه بادشاه دپاره چل جوړوي، دا پیغمبر یې چل جوړ. نو ټولې خبرې رښتیا کوي. نو ابو سفیان څه وایي؟ عجیبه خبره کوي. لولا ان یأسروا علی کذبا لکذبت علیه. وی که دا یاره نه وي چې دا خلک به زما نه د دروغو پراپیګنډه وکړي چې د ابو سفیان دروغجن دی، نو ما پې دروغ ویلي، خو بیا به راته خلک دروغجن وایي. ګوره د حضور پاک هغه دشمن دی چې جنگ احد کې دی د کافرو سردار، غزوه خندق کې دی د کافرو سردار. لیکن بیا هم د پیغمبر علیه السلام متعلق ته تپوس کېږي نو پوره صفا الوی او زه رښتیا ځکه وایم چې څوک دروغجن راته ونه وایي. کافرو به هم د دروغو نه ځان ساته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، نانوتوي یو ځل پولیس والا ورپسې ګرځېدل، وارنټ ورپسې د ګرفتارۍ. نو پولیس والا و دې ونه پېژن،
نوم خو ډېر مشهور او ډېر خور و چې لوی عالم دی. پولیس والا چې جومات ته راننوتل د خړې جامې چولي د خامته او خړ پټکې والې دی. نه هغې وي دا به د جومات څوک دغه یي څوکیدار به وي. خو چې پولیس والا راننوتل مولانا قاسم صاحب لږ د هغه خپل ځای نه یو قدم اخوا شو. پولیس والا ته خلکو وی جومات کې دی چې رالل مولانا قاسم صاحب ته وی مولانا قاسم نانوتوي صاحب کم ځای دی؟ نو هغه چې کم ځای باندې دی ناست و ته یې خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی دلته لږ ساعت مخکې ناست و نو دی ونه وی چې زه یمه که وی چې زه یم خو یې نیسي او که ده ووایي چې نه زه نه یمه نو دروغو کې راځي. نو چې کم ځای نه قدمه خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی لږ ساعت مخکې دلته ناست و. ګوره دروغو نه یې ځان سات چې دروغجن نه شم. او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه سره هم دا واقع پیښه شوې هغه پسې هم د پولیس وارنټ و چې دی ګرفتار کړی خو پولیسو په مخ نه پیژن. نو چې څنګه رادننه شو او ده ته پته ولګېده چې پولیس رالل نو د ځای نه پاڅېده همقه ځای نه پاڅېد. نو چې پولیس والا څنګه رادننه شو پیژنده خو یې نه وی رشید احمد گنگوهی د جومات کې حکم دی وی دلته ناست و لږ ساعت مخکې. نو پولیس والا خو په هیبت و هغې پوهېدي چې ناست خو همدې و که نه وی دلته ناست و دی ونه وي چې زه یمه یا زه نه یمه. دروغو نه به ځان ساتئ. او نن سبا خلک دروغ وایي دروغ او څومره دروغ اوهو توبه وباسه. بیا نن سبا موبایل د دروغو یو لویه ذریعه جوړه شوې ده. د دروغو هغه دغه به پې ولیکي څه ورته وایي میسج بلکل د دروغ او دنیا ته به یې خور کړي یو ټک به ورکړي په هغه یو ټک به دا خبر 200-300 کسانو ته ورسېږي. ظالمه څومره ګناه دې وګټله. حضور پاک مبارک نے اوزل تپوسو شو وی کبائر څه گناہ ده؟ کبائر گناہ کبیره. نو نبی علیہ السلام مبارک چې ورته شمیرل کول شرک او د مور پلار نافرمانی او فلان کې نو ناست و ډډه یې والې وه. نو اخیره کوي الا وقول الزور را پاسېد داسې الا وقول الزور الا وقول الزور. خبردار غټه د کبیره ګناه ګورې دروغ خبره ده او نورو کې ډډه والې وه دې ته را پاسېد. ګورې خبردار د ټولو نه غټه ګناه کبیره دروغ دي دروغ. یو ځل نه څو ځله صحابه وی مونږ وی چې نبي علیه السلام به ستړي چې یاره که چپ شو نو ښه دومره خطرناک جرم دومره خطرناک جرم او دنیا کې هم تاوان دی او آخرت کې هم تاوان دی. دروغ. د اسکول په دې کتابونو کې یو قصه چې د پخوا مالی دی عثمان یې دی چې د 8م جومات کې و که د 6م جومات کې و یو سړی و هغه به ګډې چیلې ساتلې سرولې شپونکې دروغجن و. نو یو ځل یې چغې کړې وی خدای مو بخه چیر آگیا زمری راغې. نو خلک د کلي منډې کړې نو چې ودرېږه زمری راغی او د دې شپونکي دا ګډې چیلی خو به ماتې کړي. نو چې ورغلل ویې کتل نو دې دقسې ناست دی او خاندي زمری کم دی. نو بس خلک خو پوه شو چې دی مونږ هسې به یې څه د کوره راوویستو زمری نشته هسې به یې څه د کوره راوویستو ویې کړول. دا ټوقه به کله کوله. یو ځل په یقیني زمری راغی چې زمری څنګه راغی په هغه ګډو چیلو ورته ونښت او د چغې کړه خدای مو بخه زمری راغی مدد له راشه. خلکو یې مړه د هر وخت چغې وایي مونږ هسې کړی مه ورځئ. خلک در څو خبرېدل هغه ټول څومره چې هغه رمه وه د ګډو چیلو هغه ټوله وله بېغمه کړی. خلکو ورته یې ګوره مخکې داسې کړولو نو مونږ اوس هم دا خیال وکړو چې دا دروغ مو هسې هم کړی. د دروغجن سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی چې کله معراج منامي معراج و چې بره لاړم نو ما ته خدای پاک بعض څیزونه ښودل. یو سړی نو د هغه په لاس کې د اوسپنې یو کونډه ده داسې کږه تیره یو بل سړی د هغه د وښکي کې دلته ورکوي او راکاږي یې دې سټه پورې دا وښکې ورته شلی او دې چغې وایي وینې ته بیږي او چغې وایي او داسې وله راکاږي چې دا دې خوا شونډه چې د دام اخوا اوچته شي او دا بله لاندې ویزانده شي.
نو بیا دا بل وختي ته ولا هغه کونډه واچوي دی بل ته نو راکاږي دې سټه پونه نو داسې راکاږي نبي علیه السلام فرمایي چې دا غوښې ته جدا کړي دا لاندې شونډه لاندې لاړه شي دا بره بره لاړه شي وینې ته بیږي او دې چغې وایي نو چې دا ولا شلی نو دا بله جوړه شوي نو بیا ولا دا کټ کوي نو چې دا شلی نو دا یو جوړیږي او بله شلی نه جوړیږي بیا شلی او دې چغې وایي نو ما دې تپوس وکړه قصه اوږدره خو بالاختصار چې دا څوک دی په دومره عذاب کې مبتلا دی وی دا ستا د امت دروغجن سړی دی او دی د قبر عذاب دی د آخرت هغه لا وروستو خبره ده دا دروغجن سړی چې دروغ وایي دی د قبر عذاب دروغ خو لا لویه خبره ده دروغ لویه خبره دروغ د شکل متعلق درته وایم حضرت ابراهیم علیه السلام د قوم سره مقابله رااله نو قوم روان دي ځي اختر لا میلې لا نو د قوم به عادت و چې کله د اختر میلې له بتلل نو یو لوی حال و د دوی عبادت خانه و هغې کې بوتان پرات ولاړ به بلا بوتان به پکې یو غټ بوت او څه پکې واړه واړه بوتان نو دی به دا چلو که چې دی به خوراکونه میوې راوړې او په هغه حال کې به یې د هغه بوتانو مخې ته کېښودلې چې دا زمونږ د بوتانو مخکې پراتي دا خوراکونه و برکتي شي نو چې د میلې نه به رالل نو بیا به یې هغه خوراکونه خوړل نو چې میلې له تلل نو ابراهیم علیه السلام ته یې ویل ته را سره میلې ته لاړ شه که د هغې میله به څه وه خو هغه خپلو بوتانو ته به یې رام رام کول حضرت ابراهیم علیه السلام ورته انی سقیم زه بیمار یم دا اوس دروغ نه دی ځکه چې ابراهیم علیه السلام ذهني مریض دی مرض دوه قسمه دی یو د وجود مرض چې سړی د وجود نه بیماري او یو ذهني مریض نو ذهني مریض دی ذهني هغه د لیونتوب نه ګوري ذهني دا سوچ کې پروت دی چې زما دا قوم ولې نه مسلمانانېږي او دا قوم مې ټول دوزخ ته روان دي ظالمان او دا په کفر و شرک کې ولې مبتلا زما خبره نه مني دقه سوچ یې دی نو د دې نه غټه بیماري بله شته قرآن شریف کې الله حضور پاک مبارک ته فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونو مسلمین داسې دی وی چې ته په دې مکې په دې کافرانو پسې ځان هلاکې لعلک باخع نفسک ته جوړ ځان هلاکې ځان وجلې هر وخت په سوچ کې پروت او جاړې چې دا کافران ولې نه مسلمانېږي نو حضور پاک ته الله وایي چې ته ځان هلاکې د سوچ د وجې نه د فکر د وجې نه چې دا خلک ولې نه مسلمانېږي دقه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام سره دقه سوچ او دا فکر و پیغمبر سره د امت ډېر لوی فکر وي هغه ته خو پته چې دا سبا جهنم ته روان دی افسوس که دوزخ نه بچ شو او دی مسلمان شو او الله ول ایمان ته مخه نیغه کړه دا سوچ د پیغمبر نو دا بیمارتیا د بدن نه وه او دا روح یعنی څه دا هغه ذهني ټینشن چې ورته مونږ وایو زه به دا معنا وکړم ذهني ټینشن ورته ټینشن دنه بیمار دی د قوم پسې خفه دی چې دا ولې رانه بل طرف ته روان دی نو خبره چې وایي زه بیمار یم نو په ظاهر کې چې یو سړی وایي زه بیمار یم او دی په سوچ کې پروتي د بچي د وجې نه د قوم د وجې نه د ښځې د وجې نه نو دا خبره دروغ ده که رښتیا راته یې وایه اوسه رښتیا ده پیغمبر نه دروغ نه ویلي کېږي پیغمبران د ګناه نه معصوم دي دا زمونږ د اهلسنت والجماعت عقیده ده پیغمبران د ګناه نه پیغمبران مخکې معصوم دي وروسته معصوم دي پاک دي بالکل نو خبره دروغ نه ده رښتیا ده خو شکل یې ټیک نه دی ظاهر کې ځکه ظاهر کې چې څوک وایي زه بیمار یم د هغې خو دا معنا چې ظاهر کې بدني بیمار یم ګوره شکل ټیک نه دی شکل ټیک نه دی نوره خبره دروغ نه ده هغې پې دا ګمان وکړو چې دی به هم ظاهر کې چې ته به بیا ټوخېږي بل هغې پې دا ګمان وکړو یوه شوه دویم چې بیا دا قوم یې لاړ میلې له ابراهیم علیه السلام خو په دې سوچ کې و چې دا به کله خدای وباسي تبرګی را په اوږه کړ او د هغوی چې هغه کم حال او عبادت خانه او دا بوتان پکې ولاړو په هغوی راغی او چې څنګه راغی نو له اول هغه بوتانو ته نیغ نیغ وایي خوراکونه خو یې مخکې پراته وو که نه ما لکم لا تاکلون دا ډوډۍ راته مخکې پرته ده کمبختیانو ولې نه خورئ
دا خوراکونه اعلی قسم قسم میوې دي سیوان هغه زمانه کې چې کوم میوې وې دا ولې نه خورئ ما لکم لا تنفقون ظالمانو خبرې را سره ولې نه کوئ څه خو ووایه که نه چې یا ټوخېږو یا م زکام دی یا ماړه یو نو څه خو خولې نه وباسئ که نه خبیث بچو غږ نه کوئ نو بس تبرګې ورسره وپېشورو یې وکړه ټسه ټوسه نو چا نه سر ماتوه او چا نه اوږه ماتوه ټولې ډړې وړې کړل ډکرې ډکرې یې کړل او چې کوم پکې مشر بوت اوږد هغه تبرګې یې راواغېسته هغه دی په د اوږه کې یې ویزان کړ هوښیارتوب د ابراهیم علیه السلام الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین وی دله موږ د ماشوموالي نه پویه ورکړې وه مونږ ته پته وه چې دا د پوی مناسب دی مونږ ته پته وه الله وایي تبرګې هغه مشر کاکا له په اوږه کې ویزان که چې کوم مشر بوتو دروازه بنده کړه او بار راووت هغه نمرود او د هغه قوم چې دغه نه رالل د میلې نه او ورالل چې اوس به زمونږ هغه خوراک خو برکتي شوي او په حال را ننوتل چې وی کتل خدایان یې ټول ټکوسه ترې پراته دي دړې وړې پراته دي اوهو دا څو شو من فعل هذا بآلهته دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده دا چا کړې دي زمون ټول خدایان یې بېغمه کړې دي نو هغې ته خو پته وه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم دا یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي او ابراهیم یې نوم دی دا به هغه کړي ورشهری والی سیمن جاری شو ابراهیم علیه السلام یې گرفتار کوری اوس تو بادشاه هم ولاړ دی وزیران هم ولاړ دی ټول دی لاول ته تپوس کوي ګوره معلومات ته کوي بې نیټې غزار پې نه کوي معلومات ته کوي زمونږ د خدایانو سره دا کار تا کړی دومره د خره بچي دي دومره که نه چې خدایان ورته وایې نو بیا دا عقیده ولې ساتئ ځان نشي بچ کولی د غزار نه ځان نشي بچ کولی او تا به د بیمارۍ نه بچ کی ځان نشي خلاصولی او تا به خلاص کی دا څومره غلطه عقیده ده د دې ظالمانو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو ځای کې یا ایها الناس ضرب لکم مثلا داسې دی یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له یو مثال وی درته ذکر کوم غوږ ورته کښېږدئ نو هغه مثال چې وروستو ذکر کوي نو هغه الله تعالی څه فرمایي ورپسې ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وی تاسو چې دا کوم خدایانو ته سجدې کوئ نو یو مچم نشي پیدا کړل او بیا وروستو الله تعالی فرمایي یا ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذ وی که چېرته مچ پې د پاسه کېنازي به دې بوتاون له په سر غوړي او شاته چوله به یې سټل د برکت دپاره دا بیا چول پې تاسو ځان نشي بچ کولی تاسو له به څه درکړي نو وی دا زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده نو قرآن شریف کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي هغه ورته بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون وی کاکا چې ټوپک چا سره ډزغه کوي زه خو تش تور لاس یم مشر کاکا ته غاړه کې تبرګی ویزان دی هغه نه تپوس وکړئ چې دا بچي دی ولې وجلی دی او دې بچو نه تپوس وکړئ دوی نه تپوس وکړئ چې دا موږ تاسو تپوس وکړئ دا هم دې مشر کړي دي تبرګی هغه سره دی غوسه شوی دی دې بچو ته نو غوبل یې پې ساس کړی دی دا یو جواب یې ورکړ اوس ګوره بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون دا دې مشر کړي دي تبرګی هغه سره دی او دې نورو نه تپوس وکړئ دې بچو نه که نه که خبرې کولی شي تپوس ته وکړئ چې چا وجلی البته ته ووایي اوس دلته کې دا بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا کار کړی دی ظاهري کې شکل ټیک نه دی ځکه مشر خو دا وهل نه دي کړی ظاهري کې شکل نور دروغ نه ده خبره په حقیقت کې دروغ نه ده ولې دروغ نه ده ځکه هغې ته هم پته ده چې مشر غزار نشي کولی او ابراهیم علیه السلام ته پته ده چې مشر غزار نشي کولی دا یو الزامي غوندې دلیل قایم که چې دوی پړه کې پړه چې د هغوی د خولې نه دا ټکي وځي
چې دی خو غزار نشي کولی. نو ابراهیم امقه وی تا ته پته چې دی غزار نشي کولی، نو دی به څنګه خاوي غزار نشي کولی، او نو بیا عبادت سره پاره کوي چې خپل بچی د چانه نشي خلاصولی، تا بس خلاص کی. دی ورته بق بق ګورې او زه لګیم دا ټک وساتلی کوم او ما ته داسې هم نشي ویل چې مه کوه، نو تاله به څه خیر درکړي. لکه د ابراهیم علیه السلام په دې خبره کې مقصد دا چې دوی راګیر کی، لیکن بیا هم د خولې نه چې کومه خبره وخته سوی بل فعله کبیرهم هذا، دې مشر دا کار کړی دی. شکل ظاهر کې برابر درست نه دی، نور په حقیقت کې دروغ خبره نه ده، پیغمبر دروغ نه وایي. درې میله راشه اوسه د دې علاقې نه چې نمرود بیا اور ته وغورځه او د اور نه الله راوویسته. نمرود اډرو که زمونږ خدایانې مات کړي دي، اور ته یې وغورځوې، اور یې بل کړه هغې ته یې ور وغورځاو، الله اور پې ګلې ګلزار کړه. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم یخشق معتدل، سلام معتدل، دومره یخم نه چې دله تکلیف ورکړي، معتدل ورته وایي. نو چې راووته نو د هجرت ویزه د مونږ د وطن نه وځه، نو یو ابراهیم علیه السلام دی، یو بیبي د ساره رضی الله تعالی عنها، ترې لورم وه، یو یې ورواره د حضرت لوط علیه السلام. نو په یو علاقه په مصر په علاقه تېرېږي، نو او د عراق و دوی د بابل ښار، عراق نه راووتل په مصر تېرېږي، شام ته ځي د الله په حکم. نو د مصر چې کوم بادشاه و هغه ارامي و. ارامي دا معنا چې پلیت و پلیت ګنده، نو هغه به د خپل پولیس والا په لارو کوڅو کې خواره کړي و چې کومه خشته ښځه وي نو هغه رانیسي او ماله راولی. نو چې د چا که غرور ورسره یې رور، نو دا خور ته راولی او ورور ته یې وایي زه په مخه دی ښه، او که خاون ورسره یي نو اوله وجنه بیا رور مه وجنه، ضرور به وایي چې زه خو ما دا خور ده نو چاله به مې په نکاح ورکوله، ځکه بادشاه بوتله نو خپه خبره خو ښه نه ده، خو زه او د خاون نه چې ښځه اخلي نو هغه خو طبعي ده که نه. نو که یو سړی وایي چې دا مې ښځه ده نو خاون وله وجنه، او که یو سړی دا وایي چې دا مې خور ده نو وجنه ما ښځه ته راولې او ده ته وایي زه په مخه دی ښه. ابراهیم علیه السلام ته چالو چې په لوی غم وغوړېدې داسې علاقه باندې ورلې چې اوس به څه کوې، نو دا خپله بیبي یې کېنوله په دې خبرو ځان پوه کړې. بیبي ته وایي وی تا ته پته ده چې نن په دې علاقه کې زما او ستا نه بغیر بل مسلمانان نشته، یو ته مسلمان او زه مسلمان یم، ته مې ښځه یې زه دې خاوند یم، دواړه یو بل سره مسلمانان، نو ته زما د اسلام خور یې ګورې. ګوره مخکې نه یې پوه کړه، هر ښځه خاوند د اسلام انما المسلمون اخوة، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي مسلمانان ټول خپل منځ کې سره رونه دي، او د مسلمانه ښځه او مسلمان سړی دا سره رور خور دي، رور خور. نو ورته مخکې وایي چې زما بخاري شریف کې حدیث دی چې زما او ستا نه په دې علاقه کې بل څوک مسلمانان نشته، نو ما او تا سره د اسلام او د ایمان رور خور یو. نو زه به دې پولیس والاو ته وایم چې دا مې خور ده، ته مې دروغجن نه کې ګورې، که تا نه هم تپوس وکړي نو دا مې رور دی. هلکه دا خبره په حقیقت کې پوه کړه، نو دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده وایه، ټیک ده که دروغ خو نه ده، لیکن شکل ټیک نه دی. شکل هغې دې تپوس وکړه دا سړی دې څه دی، دا مې رور دی، نو خبره یې ټیک وه، د هغې مقصد ده او د هغه توریه والا قسمونه دي. مقصد یې دا چې دا مې دیني رور دی، او پولیس والاو پې دا ګمان وکړه چې دی خپل حقیقي رور دی، نو خبره یې دروغجنه نه ده، حقیقت کې ټیک ده خو ظاهر کې ټیک نه ده. دا درې خبرې شوې. څو خبرې شوې؟ زه بیمار یم، مشر کاکا دا وال کړي دي، او دا مې خور ده او دا مې رور دی، دا قسمه خبرې کول. اوس تاسو په دې خبره ورسېدئ چې دا په حقیقت کې دا خبرې دروغ وي؟ نه، حقیقت کې دروغ وي ما پوه کړئ تاسو، خو ظاهر کې دا درې والا خبرې شکلونه چې دي دا ټیک نه دي، دا دروغو سره شکلونه دروغو سره مشابه دي، حقیقت کې دروغ نه دي. ګورې مخکې درته وایم پیغمبر خدای دروغو نه محفوظ ساتي، پیغمبرۍ نه مخکې مرستم. اوس راشه دې خبرې له اوس د قیامت په ورځ باندې په بخاري شریف کې اوږد حدیث دی، حساب کتاب به نه شروع کېږي. نو دا خلک به ټول په تکلیف کې پراتی چې خدایا دا انور پښتانه وي که انور به وینې زوار شي، تباه شو. په خولو کې به دا خلک څوک د نامه پورې، څوک د کونډو پورې، او څوک د مرۍ پورې به په دې خولو کې جب جوب پراتی.
نو دا چې کوم خياران دي دنیا والا دی به راځي چې د پیغمبرانو له پجرګل لاړ شو او الله حساب کتاب شروع کی نو دی بلال چې حضرت آدم علیه السلام اولاد د پیغام کې پراته دي په خپلو کې جب جو پراته دي مهرباني وکا الله ته درخواست وکړي چې حساب کتاب شروع شي بیا به سره خپل کار کېږي رسو جنت دی او که دوزخ دی خو چې دې غم نه خو خلاص شو آدم علیه السلام به ورته څه وایي ابو ورته وایي نه زه د اونې نه منې کړی وم چې ګوتې به نه وروړی او ما د اونې له ګوتې وروړې دي او ان ربي غضب غضبا شديدا زما رب نن ډېر زیات غوسه دی لن یغضب بعده دینه پس به دومره سخته غوسه پې نه راځي نه دینه مخکې پې غوسه دومره راغلې ده او نه به دینه پس پې راځي غوسه رې زه نشم ورتلی ما ته که ده وایي چې تا ولې اونه ګوت پاڼه راشو کوله بیا به څه کېږي وایي موږ څوک وو وایي نوح علیه السلام له لاړ شي دا خلک به نوح علیه السلام له راشي هغه ته به وایي چې دا دویمه دنیا ستا نه خدای باده کړې ده او ته مهرباني وکړه آدم ثاني ورته وایي دویم نمبر آدم او دا بچی دی په لوی مصیبت کې مبتلا دی او د ګرمۍ او د خولو کې جب جوب دی الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع کړي وایي نشم کولی دوه قوله دي پکې یو قول پکې دا دی چې ما یو سوال کړو چې کله کښتۍ نه غر کېدم نو ما د زوی دپاره و چې ان ابني من اهلي زما زوی خو زما د اهل نه دی بچی مې دی او تا ما سره وعده کړی و چې ستا اهل به نه غر کوم نو زوی مې دی ولې غر که نو الله ورته وایي انه لیس من اهلک دا ستا اولاد نه دی ظاهر کې خو دې بچی دی خو په حقیقت کې دې بچی نه دی ستا په دین نه دی نو که ماله الله تپوس وکړي چې دا سوال دی ولې د زوی کو بیا به څه جواب ورکړو الله دومره غوسه دی چې نه دی نه مخکې دومره غوسه شوی دی نه به دی نه پس دومره غوسه شي وایي موږ څوک وو ابراهیم علیه السلام له لاړ شي دا خلک به راشي ابراهیم علیه السلام ته به ودرېږي ته د الله ډېر مقرب پیغمبر یې ډېر مقرب او ډېره زیاته مینه یې د سره کړې ده ته مهرباني وکړه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب الله شروع کړي اب ورته څه وایي وایي درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي درې خبرې رانه د خولې نه هغه اوتې دي چې ظاهر کې شکل ټیک نو ګوره دروغ نه دي خو ظاهر کې شکل یې ټیک نه دی نو که مانه الله تپوس وکړي چې دا دې ولې وې توریې وې بعضې او ظاهر کې شکل یې ټیک نو زه به خدای له څه جواب ورکوم دا کار نشم کولی مانه پس موسی علیه السلام له ورسي دومره خطرناک شی دی دروغ دومره خطرناک ابراهیم علیه السلام دروغ د کذب اطلاق په حدیث کې شوی دی خو هغه په اعتبار د صورت د شکل ټیک نه دی شکل د دروغو دی په حقیقت کې دروغ نه دی خو بیا به ابراهیم علیه السلام دومره یریږي چې د خدای په دربار کې به سفارش نشي کولی شکل د دروغ حقیقت کې دروغ نه دی او موږ په حقیقت کې دروغ وایو نو خدای دې په قیامت کې بیا عمل شي نوح ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی د خپل قوم سفارش به کوي د اسماعیل او د اسحاق پلار دی علیهم السلام او په اولاد کې 4,000 پیغمبران پیدا دي او نبی علیه السلام یې بچی دی دومره په یره ده دروغ یې نه دي ویلې شکل د دروغو دا غدرې خبرو دروغ نه دي او بیا هم یریږي د قیامت پر ورځ الله مې رونه نیسي نو مونږ خو هغه شکل خو ځکه چې مونږ خو هغه هر څه ټول دروغ څه به کېږي راسره خطرناک جرم دی دروغ یو حدیث بعضې خلک دروغ دی له وایي چې خلک وخاندي هغه خطرناک ویلون لمن یحدث هغه انسان چې خبرې کوي څه دپاره کوي چې خلک پې یضحک به الناس چې خلک پې وخاندي وی دا د خدای هلاک کې دله هلاکت دی وایي څومره لوی جرم او رسول الله مبارک فرمایي وی باید سړی رښتیا ووایي نو بیا رښتیا ووایي نو رښتیا وایي او دروغ نه وایي نو الله فرشتو ته اعلان وکړي چې هلته یو کتاب دی د صدیقینو د صادقینو د رښتونو خلکو د ده نوم په هغې کې ولیکئ نو چې بیا دې فرشتې یادوي د صادق او د رښتونې په نوم یې یادوي او بل سړی دروغ ووایي الله وی صبر ورته وکړئ بیا دروغ ووایي بیا ورته صبر وکړئ بیا دروغ ووایي بیا بس الله وی د هغه دروغجنو په رجسټر کې وله نوم ولیکئ نو چې فرشتې یې یادوي نو فلان کې دروغجن په هغه نوم یادېږي دروغ خطرناک جرم ډېر خطرناک دا چغلي چې خلک خوري دا هم دروغ وایي که نه
چغلی خور دروغجن نه کنه، رښتیا خو نه وایي، دروغجن عموما. کله شیطانت پر رښتیا مو کې پر دې خبره اکثریت دروغجن. یو غلام دروغجن چغلی خور. نو بازار کې خرڅېدنو یو سړي چاته وی دا غلام خرڅوي یو وی صاحب پکې شته ای وړو شور مه کوئ وی صاحب پکې شته. نو هغه خرڅوونکي ورته وایي هغه مالک وی نور خو دا کار ښه ډېر بد دی او ښه کار کوي زبردست، خو یو صفت پکې دی چې په دروغه چغلي خوري، دروغجن دی په دروغه چغلي خوري. وی دا وړه خبره ده چې دا کار بد دی نو مال کار والا سړی په کار دی، وی نه دا کار تکړه دی خو په دروغه چغلي خوري. وی هېڅ پروا نشته ځه نو کور ته یې راوست. ګوره جرم اوس دې جرم ته یې ګوره اوس چې کور ته یې راوسته نو دې خو د دروغو بلد و. دروغجن سړي نه بیا د خپل رو نه خطا کېږي. نو دې دغه ته وایي دې ښځې ته یو ځل وایي دې نیکې ته وی خبرې وی نه وی بله ښځه در باندې کوي. ګوره دروغ ورته ښځې ته خو چې ده وایي چې په تا بله ښځه کېږي خو دا خو د کلاشینکوف ډز دی. ښځه کوم ځای دا مني بله ښځه در باندې کوي. وی نه یاره وی تا ته پته نه لګي چې دا بله شپه یم شپه بار واغلی چې ته دوستانو له تللی تا ته پته نه چې دا وخت ناوخته مخکې وروستو دي. خو ښځې خپله ده که زما منې که نه منې خو دا مې درته وي سبا بیا به وایي چې ته زما غلام یې او تا ته پته و ما ته دې ال نه دی ویلې. نو که ځان له څه غم کولی شي نو ځان له غم وکړه بله ښځه نن ده که سبا در باندې کوي خو ګورې ما یاد نه کې دا دروغجن به زر دا ټکې راته وایي ما یاد نه کې وی یادوم به د رښتینولي کوم. ته دا یو ځل ووایه نو که ده تا ته بیا دروغ یې نو راشه ما نه تا سره ګورې ښېګړه لټوم نو ما یاد نه کې نه تا ولې ښه دې سره به څه کوو ښځه په ژړا شوه نه وی چل راځي خلاصولی دې شمه. وی څنګه وی یو د ده د ګیرې د دې غري لاندې دا غرې دا مرۍ سره د دې یو دوه درې ویښته ماله راکه نو هلته یو تعویزګر دی په هغه به تعویز وکړم نو د هغه بلې ښځې نه به اړه تور شي او تا سره به مینه زیاته شي. نو د غري نه ویښته څنګه وله راوالم وی کوټه کې کور کې د سره یو ځای سملي خو چې کله اوده شي نو چاړه راواله او د دې نه یو دوه ویښته راکټ که غلې غوندې او ماله راکړه. ښځې وې دا خو رښتیا چې ښځې ډوب خور شي نو خو دوه ویښته دي دی به پیم نه شي او ما به د په قینچۍ په چاړه راکټ کړي. دا وایي ټیک شوه. هلته هغه نیک لاړ وی خبرې څه چل دی وی ښځې د بل چا سره لینډ سیده کړی دی. غریب اخیستم نه ده خبر بل چا سره لینډ سیده کړی دی. وی دا ګوره صاحبه زه ستا کور کې دننه ما سې نه ما ورته یاد نه کې زه خو ستا خیر لټوم ستا خیر لټوم کو زه دې یاد کړم ګوره بیا راتال نه ویم نه وای نو بس بل چا سره لینډ سیده کړی دی او نن دې که سبا دې وجنې دی ما څنګه وجنې ښه ته داسې ځان د قصد اوده که چاته یو ورځ د نن نه پس خوب په بیداری بس کوه. هغه غریب یې یارولې دی هغه به ځان سره توره یې ښوده پخوا خو بانډیسیانو توره به کوده دا یې د قصد اوده کړی خرخر ښځه راغلې چاړې راغشتې ده چې هغه ویښته غریبه راکټ کړي تعویز له بس دې خو پیو چې دا خو چاړې جوړ ده ما مری پسې راواغېسته خو ښه ماته خو هلک رښتیا وې چې ټس شو په تورې واله سر یې ته یې خوغورده. ښځه غریبه مفتو کې لاړه لاړ د ښځې رونو پسې وی راشه خورې ده له مفتو کې مړه کړه هغوی تورو پسې راله چې دې د کوره وته دې هلته بېغمه کړ کور خالي پاته شي. دا د دروغجن. نو که یو سړی وایي چې ما خو دا شیطانت وکړو دروغ مې وویل دوه مې مړه کړل او زه پکې نه جي د هغې دواړو قاتلانو ګناه ستاو شوه د دواړو ګناه ستاو شوه. یو وزیره یو بادشاه له به یو بانډیسي سړی راته او سړی ښه سړی نو بادشاه ورسره ډېره زیاته مینه کول اوس یې سزا درته ښیم دلته خو یې دوه بېغمه کړل دلته یې راته اوس هغه سزا ښیم. نو بادشاه له بانډیسۍ به راته او بانډیسي سره به یې ډېره زیاته مینه کوله نو دا وزیر خفه و چې دا بانډیسۍ راځي او بادشاه ورسره ډېره زیاته مینه کوي او کله ولن پیسې هم ورکوي ورې که دا لانجه خط خرابول غواړئ. نو یو ځلې دی بانډیسي ته وی ته خبرې وی بادشاه خو تا سره ډېره مینه کوي که نه وی او وی خولې نه د ظالمه څخه بینځي
وی زه خو خوله پاکوم. وی که پاک یم کې نو بینتي ځي. او بادشاه ما ته ویلي چې دې سړي د خولې نه بوی ځي، خو که بیا بدبوی خولې سره راغی نو ښه به نه. نو بیا نو چې خبرې کوي لږ یو بوټی داسې په دې خولې باندې لاس ایږده، داسې لاس ورته نیسه چې ستا دا بین دې لاس سره رامنې کېږي چې بادشاه ته تکلیف نه. وی ښه جي. هلته بادشاه ته ویې بانډیسي خو پیسې میسې د نه په چل ول کې وباسي. وی نه ما سره خو ډېره مینه ده. نه وی هغه لګېږي چې د بادشاه د خولې څخه بړا ځي خو دې ته به لاس نیسي. وی دا دې سو وی ښه پته به راته ولګي چې بانډیسي څنګه راغی، هغه یې پرې کړی، هغې غریب خولې پودې ته به لاس نیو. بادشاه پوه شو چې دا خو واقعي مانه پیسې میسې وی، زما د خولې بړاس پې دومره بدلېږي. نو بادشاه نو خیار و که دې اوس وجنم خلک وی غریب یې مړ که. نو هغه یو چټ ولیکه، ودرېږه هلکه بانډیسي چټ یې وله ولیکه. وی دا بارې پلانکي ګورنر له یوسې د خپلې علاقې مشر له او دا خط به هغه له ورکړې او دا خط یې بند کړه، د پاسه لفافې بنده کړه او مهر یې پې وواو. او په خط کې هغه گورنر ته لیکلي چې دې دغه سر ته ووایه مړی که. هغه علاقې ضلع چې کوم افسر دی ډي سي یو وته وی او که گورنر وته وی او که ډي پي یو وته وی او که هر څه ته وله څه نوم ایږدي. د خط واغېږ د دې غریب خو دا خیال و چې په دې خط کې به یې څه پیسې لیکلي، هغه له بور شمراله به راکړي. غریب څه خبره چې بار ته و دا وزیر پوه شو چې دا خو د ما سکیم جوړ ناکام شو. دلې جوړ په دې کې انعام لیکلی دی، دته خو یې سزا ده. د وزیر خو دا خیال و چې جیل ته به ولېږي او مړ به کړي، منځ کې خو یې له خط ورکړه. نو وزیر زر بار ورته وی څه درکړل. بانډیسي غریب خو نه دی خبر چې دننه پکې څه لیکلي دي. وی دا خط یې راکړه، څه دي پکې؟ جي مهر پې لګېدلی دی. لکه داسې معلومیږي لکه چې مضبوط انعام یې درکړي. داسې وکړه دا خط ماله راکړه زه به یې ورسوم. نه یار مړه مال راکه، ها دا 50,000 روپۍ د 10,000 والا ته څه کې اوس هغه گورنر نه دی. د هغه خو مطلب دا و چې لږې پیسې بدله ورکړم او دې کې خو بیا ډېر رقم لیکلي. خط وزیر واغېږ خو چې هغه له څنګه ورغی هغه خط پلک وي کېنه اوس دله کاوه دم کړم، اوس دې برابر کړم. جلات ته یې واکې ووایه دا سر دی، سر یې ته خو غورځو. بل ته سکیم جوړو هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وی کوی مه که نه د بل سړي په لار کې چې ستا به د کوی په غاړه لار. نو حاصل دا دی چې دروغجن دغه څه ده. دروغ خطرناک جرم ډېر خطرناک. دروغ اوس مونږ وایو سله چې دا دوست مې خوشحاله شي، دا رور مې خوشحاله شي، دا ملګری خوشحاله شي او خفه کېږي به څوک. تاسو یې ووایئ څوک به خفه کېږي. نو اوس دې نتیجې ته راوباسه. الله خفه کوي که ملګری خفه کوي. اوس که ملګری خوشحاله الله به خفه کېږي او که الله خوشحاله ملګری به خفه کېږي. نو اوس هوښیار سړی به څه کوي؟ ملګری د خپل کار کوي، کوشش به کوم چې دې هم خفه نه شي. خو که داسې مسله راغله چې د الله او د ملګري مقابله شوه، الله به خوشحاله ساتم، ملګری پې شو خپل کار یې پې شي. په دې نتیجه شوه. دروغ به بلکل نه وایه، رښتیا خبرې به کوئ. دروغ به نه. او د دروغ ګورې مختلف قسمونه دي. دا میسج چې دا بعضې خلک دروغ کوي هغه بلکل څوک د لیډر صفت کوي په دروغه خفه کېږئ ما، او څوک د خپل مشر صفت کوي په دروغه، څوک د بل مشر صفت کوي په دروغه. دام دروغ دي. او دا یو دروغ نه میسج چې د 100 کسو ته ولېږه نو 100 دروغه دي وې. جرم ته یې ګوره چې 100 ته دې ولېږه نو 100 دروغه دي وې، 100 دروغه دي وې. او چې بیا هغې خلکو نورو ته ولېږه، هغې بیا نورو ته ولېږه، د دې نه لکونه دروغ جوړ شو. نو څومره ظالمه ګناه دې وګټله. تا ته خو معمولي شي ښکاري چې د لاس یو ټک دی او ور دې کوله. دا معمولي خبره نه ده چې ستا چا ته خور کو بیا د هغوی نه نورو ته خور شو، د هغې نه نورو ته خور شو، دا ټوله ګناه دې په سر وربار شوه. دا یو دروغ. دویم دروغ څه دي؟ دویم دروغ اکثر دا بعضې ډاکټران کوي. میډیکل سرټیفیکیټ هغه له لاړ شي هلته خو دغه وي محکمه وي ورشه میډیکل سرټیفیکیټ راوړه چې ته فټ یې که تا نه فټ یې. هغه هلته 100 روپۍ 200 1500 روپۍ جمع کړي او هغه بابو وله دسخط وکړي او دی راځي دلته کې. ډاکټر پیسې والی نه چیک اپ وکړو چې سترګې دې روغې دي که نه دي، نه یې غوږونه وکتل چې غوږونه دې روغ دي او که دې روغ نه دي، نه یې وله وجود وکړه چې وجود دې روغ دی او که ناروغه دی، او دغه ځای نه یې وله مفتو کې دسخط وکړه او سرټیفیکیټ یې راواخېست. دا دروغ. په دې دروغو چې دته نوکري میلاو شوه، تنخوا ده واخېسته او ټوله ګناه ورسره د هغه کېږي. دا وړه خبره نه ده. دلته د ملګري دپاره لاړه عدالت ته او د دروغې ګوۍ یې وکړه.
څومره پیسې هغه وګټلې هغه ملګري دي ځمکه به هغه وګټي پیسې به هغه وګټي دروغ ته وویل تا په عدالت کې څومره جرم دی وکړه ظالمه په بیه سرټیفیکیټ خرڅول په بیه سند خرڅول دا دروغ د ما سره دا سبق ویلی دی د ما سره دا لسم پاس کړی دی دا 12 پاس کړی دا 4 جمعات یې ویلي دا ټول دروغ کې راځي هلته چوټي اخلي جي بیمار یم چوټي راکا افسر ورته وایي ته خو روغ یې ورېږه جي میډیکل سرټیفیکیټ به راوړه ډاکټر ولیکي چې دا ناجوړه دی دله 2 میاشتې چوټي ورکړه ډاکټر خو 200 پیس والی میانس کې سړی جک جوړي د ډیوټۍ قابلي جک جوړ د ډیوټۍ قابل هغه دا دروغ شو یو نه دی د دنیا دروغ په دې معاشره کې روزانه د خلک لګیا دی په مختلفو طریقو دروغ دی په مختلفو طریقو دروغ دی مونږ یې وایو وطن کارډ وای 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 هغه پکې پرېدا جی دا سیلاب هلته به ولیکي دا د کورم سیلاب والی دی نو سیلاب د هغه کور په دوربین کې هم نه دی لیدلی دا دروغ دا دروغ دا ټولې خبرې دا چې څوک چاله تصدیق کوي او دا ګوته وله لګوي دی خو زه دوست مې دی خوشحاله بشي ضرور مې دی خوشحاله بشي نو پیدا هغه بل ته ورسېدله و خیرت دوزخ تا ځان له خراب کو وخت کې به قبر کې تا له شلولې کېږي خدای تا له ځان نه خفه کړه او خیاره ده که قمقله خبره ده دریو ځایونو کې دروغ جایز دی هغې کې علما وایي کوشش کوو چې توریه وکړي توریه خو که نه کېږي نو خیر دی یو دروغ په جهاد کې جهادي میدان کې کافر سره جهاد کې او هلته که هغه ته مخامخ وایي چې راځه او درغلم نو بیا خو در باندې هغه ضرور کېږي او هغه له په څه طریقه چل ول کې هغه ته یو طرف وخي او ته ولې په بل طرف راته وشي دا خیر ځکه هغه دین تقویت راولي دا اعلا د کلمت الله راولي هغه کافر ختمول غواړي دا خیر دی دویم چې د دوه مسلمانانو صلح کې نبی علیہ السلام وی دی کې چې څوک دروغ وای نو دام دروغ جن نه دی تا مقصد دا نه دی چې دوه تبا کم مقصد دا چې دواړه روغ کم نو که ته رښتیا وایې چې هغه خو هغه یو ده چې ورشي نو هغه بل پسې په غوسه یې که نه نو ګډې وډې ووایي نو که ته هغه ګډې وډې رسوې خو خبره نور هم روانېږي نو خیر دی هلکه ستا یې صفت کوې بل له ورلې هلکه ستا یې صفت کو نو خدای به روغه راولي دا دوه شو او دریم نمبر کم ځای دی چې ښځه مبارکه ده نه خپی او رضاکې یې بشیر جانه ما دا خبر اورې چې ښځه ده نه خپی او ته رضاکې نو ولې که هلته دروغ نه وی خو غم نه ته جوړېږي کور دې رواج خو دا هسې نه چې د دې دا مطلب نه چې روزانه ښځې ته دروغ وایه نه دا ګورې په غلطه لار نه شي چې داسې حالت ته خبره ورسېږي که ته دا دروغ نه وی نو کور دې روانېږي طلاقو ته نوبت رسي دشمنی درته جوړي کور دې روانېږي دننه نو خیر دی که بیا ورته څه چل ولو کې توریه موریه وکړه خیر دی او یا دروغ ورته ووایه چې کور د روانېدو نه بچي دې دریو نه علاوه په نورو دینو کې دروغ منه دي نو دروغ ډېر خطرناک جرم دی د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی بعضې وخت یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي ان الرجل لا يتكلم بكلمه یو خبرو کې لا یلقي لها بالا دی وی مړه دا څه وړه خبره اړو توجه نه ورکوي دومره خطرناک دی چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا د هغې د برکت نه دته په جهنم کې او یا کاله غوټه میلاویږي دا خطرناک څیزونه دي د مارونو ګورې ډېر خطرناک څیزونه د دې نه به ځان ساتې د دروغونه قطعا یا دروغ ووایې نو یو ملګري هغه ته ووایې وروره خفه کېږه ما او که خفه کېږي خپل کار کوه خو چې ما نه زما پاک پروردګار خفه نه شي او زما ښکلي پیغمبر ته رسوا نه شم د قیامت په ورځ باندې دروغ به نه وایو ښه انشاءالله العظیم کوشش به کوو چې رښتیا ووایو رښتیاو کې د ګټه ده په دروغو کې د ګټه نشته په رښتیاو به الله خوشحالېږي الصدق ینجي والکذب نبی علیہ السلام فرمایي چې صدق سړي د نجات ورکوي د خدای په نوم او کذب یهلک دا سړی هلاکوي او بربادوي نو الله دې موږ د دروغو نه وساتي او چې کوم دروغ هم ویلي الله دې راته معاف کړي الله که زموږ نه په قصد یا په غلطۍ څه دروغ ویلي شوي دی الله ته راته معاف کړي الله د جمعې مبارکه ورځ ته هغه دروغ راته معاف کړي ته راته معاف کړي او ته د نورو دروغو نه وساتئ
زمونږ په دې معاشره کې الله امن و امان راوله او زمونږ په دې وطن کې اسلامي د قرآن او سنت نظام راوله او الله زمونږ که څوک مریضان دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې په هسپتالونو کې ته وله شفا ورکړي خدای که څوک تنګدسته قرضداراني د حلال او فراخ رزق نصیب کړي امت محمدي ته الله د ایمان او د اسلام هدایت نصیب کړي د ګمراهۍ نه وساتئ او دغه کم بدبخت ظالم چې د رسول الله مبارک هتک کړی دی الله چې څوک ورسره په دې کې دغه دي شریک دي او چا ورسره سلاکاري کړې ده خدای ټول په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي الہ العالمین موږ د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان کړي د هغې په طریقو زندگی نصیبه کړي او د شیطان نه نقش قدم نه په امن و امان کې وساتئ آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 515 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو موضوع واورېده دروغ ویل ډېر لوی جرم دی دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی